بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزت مندو یو عمل در تهم ډیر مجرب عمل دی د قرآن مجید آیات مبارک دی چې کوم ماشوم یا ماشومه چې ډیره بې انتهایی جړا کوي او د هغې د چپوالي هیڅ یوه لار صورت نه جوړیږي چې دا د جړا نه صبر شي او دا ماشوم همیشه اکثریت جړا کوي. دا ماشوم په اکثرو وختونو کې جاړي، مور پلار پریشانه په کور کې پریشانو جوړوي چې یره دا ماشوم د څه وجې جاړي. نو د هغې کسانو دپاره او د هغې ماشومانو د جړا او درولو دپاره چیرې د دې ماشوم دا جړا یا کمه شي یا دا جړا ختمه شي چې دا له څه وجوهاتو جوړیږي. نو د هغې دپاره یو مختصر عمل هم د قرآن مجید څه آیاتونه هم او دغه آیاتونه کریمه چې کوم دي دا به دې سره به داسې طریقه کار وکړي چې دا په یو پاڼه باندې ولیکي او دغه پاڼه به د تعویض یو شکل کې راټوله کړي، د تعویض په شان شکل به ورکړي او پسه کې به بند کړي. خو د دغې پاڼې به بیا خصوصي خیال ساتئ چې دا تعویض تاسو چاته په ګنده ځای کې یا داسې بې ځایه ځای کې ونه غورځوئ. هر کله چې دا تاسو د دې ماشوم دا جړا دې سره انشاءالله ټیک شي، دا که د ده د غاړې درکوئ نو دا په یو محفوظ ځای کې ښخ کړي. اوس هغه آیاتونه د تاسو ته ښیم، هغه آیاتونه به تاسو په پاڼه لیکئ او دغه ماشوم ته به غاړه کې اچوئ، نو انشاءالله دې سره به جړا ختمه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صدق الله العظيم. دغه مختصر عمل دی چې د څومره ملګرو دا قسمه ضرورت وي د ماشوم یا د ماشومې جړا وي، د هغې چې کوم دی پریشاني ختمول غواړي چیرې دا پریشاني زموږ الله پاک ختمه کړي، نو دغسې طریقه کار به وکړئ. انشاءالله دې سره به ستاسو ماشوم ته پوره چې کوم دی صحت میلو شي، د جړا نه به صبر شي، ستاسو پریشاني به انشاءالله